دنیا کې څلور قسمه خلک زمن تروي چې یو ته اپر کلاس وایي، بل ته میډل کلاس وایي، بل ته لوور کلاس وایي او بل ته بدتر لیکه لاندې. اپر کلاس هغه خلک دي چې لا غول دور آمدن راځي له بهر ځاخه چې کله دی د خپل خرج ځینې جلا کې خپل خرچ ولګوي له د سره ډیر بچت پاتې سي، دا ته اپر کلاس وایي. میډل مین له میډل خلک له منځو خلک هغه دي چې دله څوره آمدن راځي د هغورې خرچ وي، پوره آمدن پر خرچ ولګاږي. قسم دی لوور کلاس، هغه خلک دي چې هغه څوره آمدن راځي چې کله د خرچ ځینې وباسي نو په آمدن کې د خرچ نه پوره کاږي، دی د قرضې ته ایساره سي، لیا مال په قرضه اخلي، لیا دی لیچا ځخه قرضه اخلي چې دا زمن پتر کی. څلورم نمبر هغه دی چې هغه د غریبت تر لیکه لاندې زمن تروي. هغه څوک چې یو وخت دوه وخته مړی ګټلو ته هریاني، چې خپل علاج ته هریاني، د کرایې په کور کې مستوي، دغه خلک د غریبت تر لیکه لاندې بلل کاږي. اپر کلاس له څوک څنګه ځي، میډل کلاس کې کم وي، لوور کلاس کې سړی څنګه پاتې سي او د غریبت تر لیکه لاندې څه پاتې سي. څه د سیستم خرابیانې وي، څه د سماج ظلم وي، خو له دې سره څه داسې فیصلې هم وي چې د هغو فیصلو پر بنیاد باندې موږ اپر کلاس جوړېدای سو یا موږ میډل کلاس جوړېدای سو یا لوور کلاس جوړېدای سو. په دې باندې یو خاص کتاب یو دوه مصنفونو لیکلی دی. په دې کتاب چې رابرټ کیوساکی د ریچ ډیډ او د پور ډیډ خبره کوي، د آباد پلار او د غریب پلار خبره کوي چې آباد پلار ماته کم سبق راکاوه او غریب پلار کم سبق راکاوه. دغه کتاب سچا هم ویلی دی د هغو په زمن باندې ډیر زیات اثر اچولی دی. رابرټ کیوساکی یای زما دوه پلاره وه، یو زما خپل پلار وه چې هغه ته دی پور ډیډ یای، یو زما د مورګري پلار وه چې هغه ته دی ریچ ډیډ وایي. زما خپل پلار چې کوم وه اعلی تعلیم یافته وه، پی ایچ ډي یې کړې وه، له پی ایچ ډي بعد په سکالرشپ باندې یو بل ټیسټ پاس کړی و. زما چې کوم ریچ ډیډ و هغه اتم پاس و، هغه زیات تعلیم نه لاره، د امریکې په سرمایدارانو کې د نوم لاره. چې کله زما غریب پلار مړ سو هغه په میراث کښې قرضې پرېښې وې، اوس کله زما آباد پلار مړ سو هغه په میراث کې په ارباو ډالر پرېښې وه. د خپل غریب پلار مجلس دی کوي چې غریب پلار به ما ته هر وخت دا خبره کوله چې ښه سبق ووایه، ښه ډګری به واخلې، د عزت وال روزګار به مینده کې، ستا زندگی به سکی وروي، ستا زندگی به په حفاظت کې وي. ریچ ډیډ د ملګري پلار مو هغه به هر وخت دا راته ویل چې داسې سوچ کوه چې زه خلکو ته روزګار څنګه ورکم. نو کلو په عمر کښې دای فیصله کوي چې کوم ریچ ډیډ دی د هغه مجلس په ځوروم. رابرټ کیوساکی د میدان له دغه لوی مجلس له د پام څنګه واړې ده. رابرټ کیوساکی غریبو په سکول کښې د امزولي سکمو هغه په پکنیک باندې تله او د دې د سره پیسې نه وې نو هغو امزولو دی پرېښو، هغه پکنیک له ولاړ. نو دا هغه فیکټر و، هغه ریاکشن و چې د دې په داسې کې سوچ بند سو. له نو کلو له عمر څخه بعد رابرټ کیوساکی فیصله کوي چې زه د آباد پلار مجلس اوروم. آباد پلار دته یو څو اصول ورکوي، پیسې د ګټلو تر آبادۍ پورې د رسولو. اصول نمبر اول فیر اینڈ ډیزایر. میډل مین خلک، لیا د غریب مایند خلک، لیا د روزګار د سرکاري نوکرۍ خلک، د دې په باره کې رابرټ کیوساکی وایي چې د دو ټول زمن تر فیر او تر ډیزایر تر لیکه جاراږي. دی روزګار کوي، دی نوکري کوي، په نوکري کښې د لاس له څه پیسې راځي، دی له پیسو څخه خپل خرچ راباسي، له خرچ څخه بعد له ده سره څه پیسې پاتې سي، څه بچت پیسې پاتې سي. د بچت پیسو څخه دی موټر سایکل اخیستل غواړي، لیا موبایل اخیستل غواړي،
لیا په کور کې کمره جوړول غواړي دغه بچت پیسې دورې د سره نوي بچت فرض کړي د 10,000 بچت دی د درس زرو کار وکړي لیا 15,000 بچت وي د لکو روپو کار وکړي چې کله د اضافي پیسې نورې پر خرج کی د بیا په ماینس کې راځي د بیا په بقایا کې راځي د سره بیا ویره پیدا سي د دې پیسو د پوره کولو لپاره د نور سټرګل خواري او مهنت کوي د نور مهنت په نتیجه کې د بیا سرمایه راځي چې کله بیا له سره بچت پیسې پاتې سي د بیا یو خواهش پیدا سي بیا یو ډیزایر پیدا سي د بیا نوی شي تلاس اچوي او د نوی شي پلاس اچېدلو کې دای بقایا کوي دا نم نسی بقایا سی له د سر بیا راواچاږي چې کله لږ پیسې بچت راشي له د سر خواهش واچاږي دا سړی له دغه کلاس ټول عمر په فیر او تر ډیزایر تر لیکه جاراږي ودی ته وایي ریټ ریس یو نه ختمېدونکی ریس دی دا او دې په باره کې وایي چې څورې ته ګټې هغورې بستا اخراجات زیاتاږي پیسې سې زیاتاږي او سره د شانو قیمتونه هم زیاتاږي تنخواه سې زیاتاږي او سره په مارکیټ کې د هر شي قیمتونه چک سي ویسې ته ټولې پیسې ولګې به کله هم آباد نه سي جوړ دا وایي په خپلو پیسو باندې انویسټ کوه اصول نمبر 2 ایسټ اینڈ لایبیلیټیز چې کم های کلاس دی کم ریچ مایند خلک دی هغه ایسټ کوي چې کم غریب ذهن وال خلک دی هغه لایبیلیټي کوي ایسټ او لایبیلیټي کومش په اسانه پښتو کې راواخلو ایسټ اخته وای چې ستا جیب له پیسې راولي لایبیلیټیز اخته وای چې ستا له جیب ځه پیسې ځي فرض کړئ که یو عام سړی یو 15,000 دای بچت کی په 15,000 باندې دا موبایل واخلي نو موبایل له ځخه نورې پیسې غواړي دای به د دې لپاره د هفتې پیکج هم کوي دای به د دې لپاره د میاشتې پیکج هم کوي دای به د کال پیکج هم کوي او دای به د انټرنیټ پیکج هم کوي نو دا 15,000 باندې یو ری 15,000 خرج کی موبایل وکړ لاغه بعد د جیب ځخه موبایل نور خوراک روانه سو دا لایبیلیټیز بلل کاږي ایسټ هغه شای دی چې موږ خو اول پیسې ورکو د پیسو له ورکولو بعد نورې پیسې له موږ ځخه نه ځي بلکې د هغه لخوا زموږ جیب له پیسې را روانه سي فرض کړئ 50,000 روپۍ له تاسو سره پیدا سپې په 50,000 روپۍ باندې ته جنریټر وکې او دا جنریټر په کرایه باندې شروع کې نو دا کرایه سره به ستا جیب له پیسې راځي نو ایسټ مطلب سستا جیب له پیسې راځي لایبیلیټیز مطلب سستا له جیب ځخه پیسې ځي سکم ریچ مایند خلک دي آباد مایند خلک دي هغه له څنګه هم پیسې ورازي نو هغه دای ایسټ ته چي په هغه باندې دای انویسټ کوي په هغه باندې دای سرمایه کاری کوي اړو له پیسې راځي د باړه په پیسو کورونه جوړوي سکم ریچ مایند دی هغه په دې کور کې په خپل نه میستاږي دای په کرایه ورکی چې کوم دا پور مایند لیا میډل مین کاسته هغه په کور کې په خپل میسي چې دای په کور کې په خپل میسي دغه به د بجلی خرچه هم ورکوي دای به د ګیس خرچه هم ورکوي لایبیلیټیز دی د دل جیب ځخه به نورې وځي چې کوم دغه ریچ مایند کاسته دا کور وکړ او کور په کرایه ورکړ لکرایه سې کمې پیسې راځي خرج نه جلا کوي بچت پیسو باندې دای بیا انویسټ کی دای په هغه باندې نور ایسټ اخلي د ایسټ تعریف به موږ څنګه کوو چې ایسټ څه شی دی ایسټ هغه شی ته وایي چې هغه ستا له موجودګۍ بغیر هم روان وي هغه ایسټ دی کته چې رتلې او دای درېدا دا ایسټ نه دی لکه موږ یو د دکان مثال راخلو یو دکان وباسي او په دې دکان کې ته په خپل کښېنې چې ترڅو پورې ته په دکان کې ناسې تر هغه پورې خو ستا د ګټې چانس تا چې ته دکان بندې نو لاغه بعد ګټه ودرېده لہذا دا ایسټ نه دی دا هم دا رنګ دی لکه یو نوکری او کته په دې دکان باندې یو ملازم ولګوي کته بیمار کته په حج کې کته د دنیا په چکر باندې روانه کته د چا په غم او په شادي کې ناسه هم تا ته پیسې ګټل کاږي داستا ایسټ دی
دا نم نه کته یو کور واخلې په کرایه واخلې یا ته یو ځکه واخلې یا ته یو پمپ واخلې یو اوټل واخلې تنه او دای روان دی نو دا ایسټ سو او لایبیلیټیز هغه د سیموجه اخلو او ل جیب ځاخه نورې پیسې په سیور کوو آباد کلاس وال خلک ایسټ اخلي او د ایسټ په نتیجه کې دا موږ وایي امیر تر غریب تر نور بډیر فیکٹر پکې کېدای شي خو امیر تر ځکه کاږي چې هغه یو ځای ایسټ واخلي لاغه ځای پیسې دای راټولې کی دای ګټه پکې وکي پاغه دای بل واخلي بیا بل واخلي سکله دای زیات ایسټ واخلي ل ایسټ زابات سکم دای لګجری سکم د آرام وال د زمن د آرام وال شان دي هغه دای ورسته اخلي او پور مایند کس غریب مایند کس هغه د سہولت شان اول اخلي هغه په کیستو باندې فریزر هم کوي هغه په کیستو باندې واشنګ ماشین هم کوي هغه په کیستو باندې سله هم اخلي د دې په نتیجه کې دای ټول زمن سکم دی دا هغه بیا فیر او ډیزایر راځي نو د ایسټ نه جمع کړي د ایسټ د نه جمع کولو لواجه ځاخه د لاس تنګ وي وی سي دا پور مایند خلک سکم دي دا د پیسو د پاره کار کوي او ریچ مایند کس په پیسو کار کوي د پیسو د پاره کار کول او په پیسو کار کول دا د جدا شان دي کته په خپل یو دکان تکشینه په خپل یو هوټل تکشینه نو دا ته د پیسو د پاره کار کوي کته په دې هوټل باندې یا په دې دکان باندې ملازم ونسه نو دا ته په پیسو باندې کار کوي دا جواز کو سیاره ما سر پیسې نستا ایسټ ز 25 باندې واخلم سکم کم کریم او ابر په اسلام آباد کې سکم د موټرو وال سرویس ته ستا په کرایه باندې تر یو ځای پورې رسي د دې د مالک په بارک شی وایي چې اول د سره سرمایه نه و دل دا خیال راغی چې کله خیال راغی داغه د عملی کولو د پاره د یو موټر واخیست په کیستو باندې هغه موټر باندې ډرایور ولګاوه د ډرایور د میاشتې دورې ګټلې چې کیشته هم پرې کاوه او د تنخواه هم پکښې بچت کېدله دای په کور کې ناستای د سرمایه هم نه د لګولې یو شی د کړی دی ریسک اخیستل د ریسک اخیستلو په نتیجه کې پردای سړی د تلګیا دی د ته موټر ورګټي د یو موټر پور پرې کوي بیا د بل اوس پورا سرویس دی اوس پورا یو نظام دی دریم اصل په بارک شی مایند یور اون بزنس د خپل بزنس سوچ کوا د خپل کاروبار سوچ کوا د بل د پاره روزګار کول یا د سرکار د پاره او روزګار کول دا بزنس نه دی کمکای بزنس دی خو د خپل ځان د پاره کوا چې ته خلک د سر واخلې ته خلکو ته روزګار ورکې ریچ مایند خلک سکم دی خپل ځانی کاروبار کوي وای سي تعلیم او ډیګری دا ارڅ نه دي دا صحیح خبره ده چې تعلیم للیاري ځاخه ته ډاکټر جوړېدای شي ته انجینیر جوړېدای شي تبل یو مهذب روزګار لاسته کولای شي خدغه تعلیم د آباد جوړېدو یا د امیر د جوړېدلو مکمل لیار نه ده دا یو لیار ده دا یو لیار کېدلای شي دکان سی په خپل چلے یو لار کېدلای شي او ټل سی په خپل چلے یو لار کېدلای شي کم تموج آباد ویایو دا مکمل لیار نه ده دا یو وړه غوندي لیار ده او ځنې خلک وی ټول امر د بل د پاره نوکری وکي مشکل په دې سماج کې وګورو هم په دې نږدې غیر چا په علاقو کې وګورو هم دا څه خلکو سر موږ واسطه راغلی ده لموږ د لاغوزه انټرویو واخلو پښتنې د وکړو چې ته اول په یو ځای کې د نوکری کول له 10000 ل 15000 نوکری ده نوراله خپل کاروبار د شروع کړ د خپل کاروبار او د نوکری په منځ کې ته سفر کوي هغه ته دا وی چې کوم ما د میاشتې تنخواه ادا سي ورځم راغلی ده چې ما په یو ورځ ګټلې ده که په یو ورځ نه په هفته کې ما ګټلې ده کنه په میاس کې ما د به تنخواګانې ګټلې دي څلورم نمبر اصول هغه وایي چې امیر خلک د پیسو د ګټلو لوجه ځخ نه امیر کاږي بلکې د لرنینګ لوجه ځای ته چې کله یو سیستم جوړ کې او هغه سیستم بل چاته ورکې بل څوک ستاده پر آس سیستم چلی
ته به په ارام نه کښېنې، ته به زده کړه کوې، ته به نوې نوې آیډیا غواړې، ته به نوې نوې سکیل غواړې. تر پیسو پورې د رسیدلو دپاره لویازې دا محنت نه چې ته ایسټ واخلې، بلکې لرنینګ دی، زده کړه ده، نور په معیشت باندې ځان پوهول دی. 5 نمبر وایي چې کله تاله یو سرمایه راشي نو اول د خپل ایسټ د خپل ضرورت دپاره پیسې را جلا کا. کتا باندې کشتونه دي، کتا باندې قرضونه دي، نو هغه لږ د 15 ورځو دپاره یا د یو هفتې دپاره په شا کا چې له دا ایسټ څخه ته پیسې را اخلې او په هغو پیسو باندې بیا هغه قرض پرې کوې. 6 نمبر ډېر یو اهمه نکته ده. هغه نکته باندې د ټوله دنیا معیشتدانان متفق دي. هغه وایي چې تاسې که غواړئ چې آباد سو، give and you shall receive. give and you shall receive. هغه وایي ته د ښي لاس استعمال ډېر کوه، کړو استعمال ډېر کوه. زموږ په اسلامي پوینټ آف ویو باندې هم پر سخاوت باندې ډېر زیات زور دی. د سخی خلکو یو ډېر اهم مقام شي. دا نمونه د دنیا چې کم هم مذهب دی، کم خلک هم دي او کم هم معیشتدانان دي او کم چا هم پیسې ګټلې دي، هغه وایي چې موږ کوشل خرڅ کړي دي پر انسانیت باندې 40 راغلي دي، کم 50 خرڅې کړي دي، 100 راغلي دي. موږ که په دې سرمایه‌دارو چې کم اربپتیان دي د هغو تاریخ وګورو، لکه بیل ګیټس د دنیا په مختلفو علاقو کې چې کم آفتونه راځي دی په هغه کښې پیسې ورکوي، د غریبو خلکو دپاره دی څه کوي. موږ دلې هم دا ازموده کړې ده چې موږ یو ضرورتمند ته له یو ضرورتمند سره 100 روپۍ امداد کوو، د هغه په نتیجه کې 500 هم راغلی دي، د هغه په نتیجه کښې 100 روپۍ هم راغلی دي. دا د کائنات اصول دی، دا د فطرت اصول دی، دا د قدرت اصول دی او زموږ دا ایمان هم دی چې څوره موږ خرچ کوو هغوره به راځي. لنن د ځخه دا موږ د خپل لوی زړه مظاهره وکړو او موږ د خپل باور پیدا کو په الله تعالی باندې چې ما سر په جیب کې 100 روپۍ دي، ما ته یو مجبور دری زده په دې نیت باندې دا 100 روپۍ ورکوم چې د کار په وسی د ضرورت په وچلاږي، د دې په نتیجه کې به مال پیسې راځي. 6 اصول د رابرټ کیوساکي دغه دی. که غواړو چې موږ د هم له دې میډل کلاس څخه له دې پور کلاس څخه ووځو، د رابرټ کیوساکي دا کتاب چې په سافټ باندې دی تقریبا د 293 پاڼې دی، کتاب مغز در واخلو او د دې کتاب پر بنیاد باندې دا موږ بیا ژوند شروع کړو. ځکه چې د پیسو ګټلو دپاره د زیات محنت ضرورت نه دی، بلکې د هغه محنت ضرورت دی چې هغه په لین کې وي. که موږ دلته په دې دغه کښې راواخلو، په دې خپل معاشره کښې ګورو، یو مزدور سهار پر 4 بجې باندې راوځي، د مازدیګر تر 4 بجو پورې دای مسلسل لګیا وي، دای ریتۍ هم ډکوي په کاڼو، دای ټکټر هم ډکوي، دای باجره هم راوړي، دای خاوره هم راوړي، خو د ده دا ازمن بیا هم ډېر لاند تنګ وي، سهولت وي د ده لاس له نه راځي. حالانکه یو مزدور ډېر زیات محنت کوي. که په محنت باندې لویازې کېدلی نو نن به دا مزدوران د دنیا اربپتیان وه. محنت خو محنت د زده کړې پر بنیاد باندې او په یو